کوټې د درنو مشرانو او د ځوانانو موږ ډېر مشکوره په دې چې موږ خدمت مقرره کړه. مظفر شاه خان ته پته وه تا ته وایي چې دا یو مومنټ دی، موږ مومنټ روان کړی دی او انشاءالله دا به اورا پاکستان زر ته زر انشاءالله موږ کوشش دی چې دا به موږ هر ځای ته رسوو. ولې چې دا ملک د دې ځوانانو دی نو دوی به د خپل حق تپوس کوي او د هغې دپاره به ودرېږي او سټینډ فار رایټ هغه خبره ده. پاتې شو د ګډون خبره یا مطلب د ممبرشپ خبره، نو خو داسې چې ځوانان خو ډېر زیات انټرسټډ دي، خو زمونږ سیسټم له کوټې طریقې کار لږ بدل پدې دی چې مونږ تنظیمي سیسټم باندې کار نه کوو. مونږ یو سیسټم چې د هغه ځیلې د رسو او کوشش زمونږ دا دی چې موږ به کوټه په 4 سیکټرز کې تقسیمو. دا دې له به موږ زون ورکو، زون کې 4 سیکټرز شو، نو سیکټر 1 2 3 4 دا کې به موږ 4 کمیټیز رغو. هغه کمیټي چې دی هغه به په هغه سیکټر کې چې دی د هغې مطلب هغه مونیټرینګ کوي چې خپله سوسایټي به مونیټر کوي، د ورنلیبلي کرایټیریز به هم ګوري، د پرابلمز به هم ګوري. نو هغې سره به زموږ 3 فایدې وشي زما وروره. یو خو دا ده چې زموږ ماحول به صفا شي، بل دا ده چې موږ په صحیح طریقه د خپل غریب روح خدمت هم وکړی شو. درېیمه خبره دا ده چې زموږ په منځ کې د اډمنسټریشن یا د ادارو په منځ کې چې ګیپس دي هغه د ګیپس فیل کولو چانسز به هم راشي د ځوانانو ته چې هغه ګیپس هم فیل شي. او دا مسلې چې دي نو زموږ کوشش دا دی چې موږ د اډمنسټریشن او د ځوانان چې دي نو داسې وخت به راشي چې انشاءالله موږ به مطلب یوازې د کلي کچهري نه کلي کچهري کې ټول عام مطلب خلک ناسي. زموږ به کوشش دا چې انشاءالله د ځوانانو ته به آینده د کلي کچهري هم ضرورت نه راځي. دا مسلې به موږ انشاءالله ډور ټو ډور او د دوی مسلې د حل کولو کوشش کړی. ډېره مننه مظفر شاه بچا، ستاسو د چینل په وساطت باندې زه د خپل کوم څونه ینګسټر دي څونه کول دی نن چې څنګه کوم پروګرام چې دی نو دا موږ د هغه تنظیم لاندې راغلي وو کوم د PRGO پاکستان ریولوشنري ګارډ. د دې کوم یو نظریه چې د هغه دا چې خپل کار په خپله ولې نه کوو. موږ ولې پولیټیکل خلکو ته محتاج یو، موږ دا پولیټیکل خلکو نه خلاصي غواړو کوم چې خو صرف د ووټونو په وخت کې کاري او بیا ورڅخه کارېږي نه. زموږ سره ینګ کول په هر ځای کې موږ ارګنایزیشنز کې موږ تللي وو، کوڅه په کوڅه انشاءالله موږ به ځو او دا زموږ کوم تنظیم کې دی دا به هلته کې به هغه دا هلته ممبر سازي به کوو، هلته کې به پروګرامز کوو. زموږ پروګرام چې دی دا نان پولیټیکل ارګنایزیشن دی، په دې کې د سیاست هېڅ قسم عمل دخل نشته. په دې کې هغه نوجوان دي کوم چې په یونیورسټیز کې په کالج کې سبق وایي، هغوی د خپل علاقې او د خپل ملک ته ورڅه کول غواړي. په دې کې د 45 ایرز نه اخوا کس شته هم نه. ټیک ده، زموږ کوشش دا دی چې موږ بلې کې هغه کسان راولو کوم چې موټیویشنلی، کوم چې سوشل اکټیویسټ دي، په کوم کې دغه ګډز دي. ځکه هر یو نوجوان کې خپل خپل ټیلنټ او خپل ګډز پراته دي. موږ غواړو چې هغه ټیلنټډ او ګډز هلکان رامخته کړو کوم چې د خپل علاقې لپاره څه وکړي. زموږ خو دلته نن دا راتله د حاجي احمد صاحب سره دې پورې چې موږ د خپل تنظیم دلته د هلکان ګایډ کړو د باره کې او لږ رهنمایي وکړو چې دا کم نمونه تنظیم دی. او بهرحال څخه پوره نوجوانانو شرکت وکړو. انشاءالله دوی به خپل نور ملګرو ته د تنظیم په باره کې ووایي او انشاءالله دا د معاشرې د فایدې دپاره دی. مونږ کوشش کوو چې یاره د معاشره کې داسې هلکان زموږ سره مخې ته راشي چې ښه اکټیویسټ د خپل علاقې کور کلي خدمت وکړي او کوشش به کوو چې انشاءالله دې تعداد مونږ نور هم زر تر زره سیوا کړو. ټول ناول خو ستاسو شکریا ده کوم مظفر شاه باچا، شهاب خان استا، نو دا چې انشاءالله تعالی زموږ خو پوره تعاون دی د دوی سره. انشاءالله تعالی دا ټول ملګري چې زموږ څومره یوت دی به په دې کې سالي، ځکه به یې سالي چې دا یو داسې شیز دی چې لکه دوی مونږ ته خپل کم خبرې وکړې، د دې کم انټروډکشن دوی زنګ سره وکړو، د دې کم هغه مین پوینټ خبرې چې هغه دوی مونږ ته وکړې، نو مونږ وایو که په دغې لای عمل باندې دوی مخکې ځي او په دقه د دوی کار هم دغه او په دې باندې عمل کولی، نو انشاءالله تعالی زمونږ به سره پوره سپورټي. ولې چې مونږ له پکار ده چې یاره به مونږ کې یو داسې کس یو داسې یو دغه راووتی چې هغه دا سټیپ واخیستی، ځکه چې د مونږ د ملک او زمونږ چې کوم د حالات را روان دي دا ډېر مونږ د یو بل نه لرې یو. لکه یو انداز ویم چې که په مونږ داسې وخت را روان دی که خیال وکړي اکثر چې سړی ښار ته لاړ شي او ګاونډي نه پیژني که نه، نو زه یم چې لږ ټایم بعد به څوک هېڅ سړی به یې هم څوک نه پیژني، څوک به نه د چا سره په جنازه کې نه به په بل شیز کې په یو شیز کې به هم نه ولاړ. زه ستاسو د MP نیوز ډېره شکریا ادا کوم چې موږ د خبرو موقع راکړه او تاسو تپوس دا وکړو چې لکه څومره کسانو دلته ممبرشپ دپاره اپلای وکړه نو کوشش به کوو لکه موږ خو دلته کم از کم دا څومره کسان چې راغلي دا ټول به کنوینس کوو چې تاسو په دې کې ممبرشپ واخلئ. ما خو مې دی او 3 پامونه راغستې زه به هم یو خپل 4 ملګري کنوینس کوم، لکه دوی وایي چې تاسو کم از کم 5 ملګري کنوینس کړئ، نو زه به خپل کوشش کوم چې زما څونه ملګري دي او په هغوی باندې دا زور راولم چې هغوی کنوینس کړم. دا یو داسې پلیټفارم دی زموږ د ینګ جنریشن دپاره چې د دې پیدا به موږ ته رارسي په نیکسټ جنریشن کې په نیکسټ وخت کې، ځکه چې یوت
یوت د ملک داسې یو سرمایه ده چې لکه دا ملک چینج کولی شي. نو چې کوم زموږ نه کوشش کېږي د خپل ملک دپاره د خپل یو سټیټ دپاره نو موږ به خپل بھرپور کوشش کوو چې موږ خپل ملک په یو داسې طریقه باندې چینج کړو لکه څنګه چې نور ملکونو یوت چې کوم کوشش کړی دی چاینا والا جاپان والا خپل ملک چینج کړی دی موږ به لکه پاکستان یوت زموږ به دا کوشش چې خپل ملک د هغوی په شان چینج کړو. د دوی چې کوم پروګرام دی هغه ډېر وایډ دی سپریډ دی وایډ سپریډ دی ډېر براډ دی او دا یو باقاعده یو نیټورک جوړیږي چې مطلب د څومره سوات څومره علاقې دي ټولو کې به په هر کلي کې د سوسایټیز د کمیونټي جوړه شي نو دا ډېره خوشاین خبره ده او ما ټولو خپل ملګرو ته وویل کشرانو ته چې تاسو زیات نه زیات دې کې ممبرشپ واخلئ موږ څومره کېږي موږ به سپورټ کوو.